قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلاف السفسطائية. حقائق الأشياء ثابتة، حقيقة الشيء وماهيته، ما به الشيء هو كالحيوان الناطق للإنسان، بخلاف مثل الضاحك والكافر مما يمكن تصور الإنسان بدونه. علامة نصفي سيبدل تدا خبركين يعني هاقوي تدا أشياء وحقائق ونفس الأمر كثابت تدا شكوك والشبهات وخيالات ندي. الله تعالى دي مخلوقات لا حقيقة نفس الأمر والكلم وجود والكلم أو وبعض أشياء أو مخلوقات باندي لإنسان علم محاصل لا نشأ علم نشأ. حقائق الأشياء ثابتة، حقائق الأشياء ثابت. حقائق بمعنى مفرد حقيقة راز أو دا إضافة دي إضافة هو إضافة مني، يعني دي كده مضاف ومضاف إليه یو شی دی. رست بدین خپل خبره وکړي یا ساته یو شی دی، دویم ثبوت دی، دریم تحقق دی، او څلورم وجود دی. دا ټول الفاظ مترادفه دي. نو تحقق د شی سره یو لفظ مترادف شو، حقایق د تحقق نه وته دی او د شی جمع اشیاء راځي. نو حقایق الاشیاء د دې مطلب دا چې نفس الاشیاء او عین الاشیاء ثابته، دا نفس اشیاء په کومه ثابت دي په خارج. اشیاء د جمع ده، مفرد د دې څه دی؟ د امام کثیر رحمه الله چې دې مفرد شی او څنګه جمع د ضعیف ازیاف راځي، د قرنګ جمع د شی اشیاء راځي. لہذا دا اشیاء د افعال په وزن ما لکه څنګه چې ازیاف ضعیف جمع ازیاف او ازیاف د څه په وزن د افعال په وزن. لیکن امام کثیر په دې مذهب باندې زبردست اعتراض واري. اعتراض پیدا واري چې ته دا د افعال په وزن نه پکاره د زیات منصرف، حالانکه دا غیر منصرف استعمالي. رأيت مررت باشیاء ابوي مررت باشیاء ان بنوي. نو کچری دا د افعال په وزن وي د ازیاف په شان نه دا و بیا منصرف په حالت د غیر منصرف. نو دې جواب علامه کې صحیح څه دا ورکړل چې اصل کې به کې خوشک نشته چې دا د افعال په وزن دی، لیکن بیا غیر منصرف دي ځکه چې د دې وزن چې د مشابهت راغلي دي او د دې لفظ د حمرا سره د سره حمرا د فعل په وزن دي، د افعال په وزن نه او هغه غیر منصرف دي. جمع منتهى الجمهور کنه على فعل وزن دي کنه او فعل وزن قائم مقام د دوی. دا غوړي د اشیاء چې د مشابهت د حمرا سره د دې مشابهت په وجه باندې دا غیر منصرف ګرځیدل. کافي کتاب مثال ولې چې سراویل دا زمانه د پرتګ ته وي سلوار، لیکن بیا غیر منصرف. ولې مشابهت د چا سره؟ مشابه سره. او ما دراسات کې لیکل چې ادریس غیر منصرف، یو پکې علمیت کې، دویم پکې عجمه نشته، دا عربي لفظ دی، زما تحقیق ده. او بیا موږ د غیر منصرف وایو ځکه دې کې شبه د عجمه ده، مشابهت د نور عجمي الفاظ سره. نو دې وجه موږ پکې عجمه وایو یا شبه عجمه. نو دا کیفیت دلته د امام کې صحیح د مذهب شوا چې بهشکه دا د ازیاف او د افعال ازیاف په شان د افعال په وزن نه منصرف فکر او د دې مشابهت ته حمرا سره د غیر او غیر منصرف استعمال شي. د مذهب د امام خلیل فراهیدی او امام الفن امام سیبویتل دا درته چې د اشیاء اصل کې شیء او شین ی او بیا حمزه بیا الف او بیا حمزه، یعنی الف د دوه حمزتين په ماس کې شیء او شیء او. دلته د شین د یا شی کې شین دی بیا یا د بیا حمزه دی.
دا حمزه چې د دلم قلب او د شین مخکې کې خو دا وزن د فعلانه دا وزن د سره فعلانه او چې کلم دا حمزه راوغستو د یا نفس او د الف د مخکې او دا حمزه د شین مخکې کې خو نو اوس وزن لفعا شو اوس وزن څه شو لفعا ده کلام خو له دلالته حمزه اصل کې لا مدام کوم د شین مخکې وره نو د فعلا په ځای باندې څه شو لفعا پېښ او دا غیر منصرف څه کې د همرا پشان دا دوی مذهب شو او دریم مذهب پکې د امام فرار رحمه الله وایي چې دا اصل کې جمع د شیء لکه څنګه لفظ حینون دی د حینون د څنګه جمع احیان راځي د قرنګي د شیء جمع چې کوم دی اشیاء راځي دا دریم مذهب د چا د امام فرار او څلورم مذهب پکې د امام اخفش رحمه الله وی چې دا جمع د شیئا لا جمع د چا د شیئا د دې مفرد شیئا فعلا په وزن دي د چا په وزن دي فعلا او چې کله د دې مفرد او د فعلا په وزن شو نو جمع چې کوم دي سره له اشیاء را پېښ دا مذهب د چا د امام اخفش په نوحه کې تقریبا یو لستیر شوی دی ښا اخافش 11 دي سورن یعنی دا لقب دی یو لسو غټ مولیان او په دې ټولو کې مشهور اخفش چې نه هغه اخفش اوسط چې د امام سیبوی شاګرد دی او دا غنوم دی سعد بن مسعده څنګه دا د بلازیو پولیسات سیبوی سره بیڑا غریواله پیښ مناظره باسونه به سره کول نو ورو کې سره نو دا هغه امام اخفش دی او پنځم مذهب په دې کې راځي چې دا اشیاء جمع د شیئون دا د فعیل الوزن د شیئون پیښ او د شیئون جمع چې کوم اشیاء راغله سو مذهب شو پنځم مذهب یاد وکړئ کړه یریږي خو باندې کافرین به ترګه د مجکانی بیا ومیر خلی حقایق الاشیاء ثابته حقایق د اشیاء ثابت دي حقایق الاشیاء مضاف سره مضاف الیه کله مبتدا ثابته خبر حقیقت الشیء وماهیته ما به الشیء هو كالحيوان الناطق وحقيقت تيوسيس او ماهيت تيوسيس بل جباغي ترديشيتا هويت ملوشي ديشيتا حقيقت ملوشي لكن حيوان ناطق دا انسان نپار گوره دیوشي حقیقت دا تشير دیوشي دا پارداني حقیقت سه حیثیت لري و دیوسيس حقیقت داغي دا پارداني حیثیت لري چې دا غسيس تپی شيئیت ملوشي لده بنفس الامری وجود ملوشي مثلا گوره انسان ته دی نو دغه چې انسانيت ملو شوی د تاسو چا په وجه باندې حیوان ناطق وجه خر ته کوم نه د خریت ملو شوی د حیوان ناطق په وجه باندې حیوان ناطق را لګي دی په نفس الامر کې خر او اصل چې کوم نه په نفس الامر کې اتیت ملو شو فرقیت ملو شو د څه په وجه باندې د خپل حقیقت په وجه باندې چې حیوان ساحل کېدل ولې څه او ثنا الله ته وایي چې عنایت دې چندري مشوره کوي ورخه پېښ چندري ولا عنایت تاسو خبره پېښ وکړئ مثلا باندې پېښ نو یو سیسته چې د چانه سملاویږي په نفس الامر کې دا به د حقیقت انسان ته چې د انسانيت د درجه ملو شوی د چا د وجه ملو شوی د حیوان ناطق وجه لهدا حیوان ناطق د دې لپاره شو حقیقت شو نو حقیقت الشیء و ماهیته ما به الشيء هو دا د ماهیت اته چې په حقیقت باندې کړی دی دغه دې طرف اشاره ده چې حقیقت او شی او ماهیت او شی د دوه مترادف او بعض ذرات د حقیقت او د ماهیت په منځ کې فرق کې مخکې وران شي حقیقت هغه دی یو شی حقیقت دا دی چې هغه شی په نفس الامر او خارج کې موجود وي لکه انسان په خارج کې موجود دی زیات امر وکړ د حیوان ناطق د غیر لپاره حقیقت دی او په چاري دا شی په خارج کې موجود نه وي یعنی عام وي کو موجود وي او کنوي نو بیا به دغه لپاره دغه ماهیت ویل که انقاش و اوس د انقاش لپاره چې طائر خاص یو خاص طائر د خاص طائر شری د انقاش لپاره سره حقیقت د ماهیت حقیقت نه وي ځکه حقیقت واغلی چې په نفس الامر کې دغه په ځمن د فرق وجود وي کنه او دلته د انقاش وجود په نفس الامر کې نشته نو د انقاش لپاره چې موږ کوم حقیقت بیانونه هغه ته موږ نوم د ماهیت ورکو نو به څه ورکو حقیقت ونه ورکو
خلاصه دا شو چې حقیقت دې دا خاص دی په لمس الامر کې دی وجود ضروري او ماهیت دې دا عام دی په لمس الامر کې وجود دی او کنه خبره باندې پېښوي نو دا څه نشي چې دا انقا حقیقت بلکې سبب دی د انقا ماهیت خبره پېښوي دویم قول دا او د ظاهر نه دا معلومیږي دا مترادف حقیقت الشیء او ماهیت او ما به الشیء هو حقیقت یو شی او ماهیت یو شی دا چې باندې سره د شی د شیء ملو شي ما به الشیء هو په دې جمله کې مختلف ترکیبونه دي او ترکیبونه په وضاحت سره به تاسو په دې لپاره خپل پوښ الکه چې ودانه غوړي خپل بیدار ما به الشیء هو ما موصوله ده به کې دا با سببیه ده او به کې دا ضمیر د مجرور راځي دی ما او دا اشیاء چې دی دا مبتدا او دا هو ضمیر اول چې دی نو دا ضمیر فصل نه او دویم ضمیر د هو چې دی نو دا خبر دی دا څه دی خبر دی او دا به جا مجرور چې دی دا متعلق ده هغه نسبت سره چې د مبتدا او د خبر په منځ کې دی او مبتدا او د خبر په منځ کې دی خبره باندې څه یو ترکیب داش دویم ترکیب دا چې ګوره د اشیاء مبتدا کا او دا هو ضمیر اول چې کوم دی دا څنګه خبر اول کا هو ضمیر ثانی چې دی دا خبر ثانی دا دوه ترکیبونه شي خبره باندې څه او دا رنګي باندې راپې یو بل ترکیب کړی دا بل ترکیب دی راځي هغه دا چې د معنی پس یکون لفظ راو کنه دا چې بشي ما یکون به شی هو ما یکون به الشیء هو نه یکون دی رو باسو کنه اوس دا به جار مجرور چې دا متعلق دی یکون سره او یکون د لپاره اسم چې دی الشیء یکون د لپاره اسم څه شو ما یکون به الشیء او دا هو اول ضمیر چې دا ضمیر فصل او دویم ضمیر چې دا خبر شته یکون لپاره پېښه بګم ما یکون بسببه الشیء هو حقیقت د یو چیز هغه دی ما یکون شی به په سبب د هغه حیوان ناطق سره الشیء دا شی هو په نفس الامر حیثیت د حاصل د انسان په څیر چې په وجه نفس الامر حیثیت حاصلېږي نو اقا شی د بسوایو حقیقت وایي انسان ته چې انسانیت حاصل شو د چا په وجه حاصل شوی حیوان ناطق په وجه پېښه بګم یا لگا لري موزیک د دې چې کوم میټریل دی اصل د موبایل نو د دې موبایل د میټریل په وجه باندې د موبایل ته نفس الامر حیثیت حاصل شوی دی نو د دې موبایل هغه میټریل ته مونږ د دې موبایل سوایو حقیقت وایو خبره باندې به شو نو دې د ویل شي حقیقت د شی ماهیت او ما به شی هو که حیوان ناطق الانسان نه حیوان ناطق د پاره د انسان دا مشهوره مسله ده چې آیا د انسان حقیقت حیوان ناطق دی او کنه د منطقيانو په منځ نو دې باندې بعد خلک اعتراض کوي چې ته دا حیوان جنس قریب ګرځي د انسان نه پاره او ناطق فصل قریب ګرځي چې نه پاره د انسان نه پاره دا ناطق چې دا د انسان حقیقت نشي جوړوي ځکه دا خو یو ارزي دی لکه څنګه چې خندا ارزي ده خو ناطق هم ارزي دی نو دې تاسو چې کومه حقیقت ول دا غلط دا څه پراپاسي مناقشه کې چې نه منم چې ناطق د انسان حقیقت دی نو دا غلط دغه چې دی مباحثه دا و بې ځای نه پېښ هغه خطي شي پتا پدې سره نو تاسو دا ویل چې ناطق چې دی څه چې دا حقیقت دی ولدا د انسان د دن ناروي نو خندا خود د دن ناروي نو چې کوم حیثیت ته خندا شو د ذهن شو هغه تاسو عربي وایي خو ناطق ته عربي وایي کنه ولې بناطق کې څه چل نو داغي جواب بدای چې ګور دلته د مخاطب تفهیم مقصود دی د مبتدی دا تفهیم مقصود دی او د منطقيانو چې کوم دی د ناطق او حیوان له انسان جنس قریب او فصل قریب یا د انسان حقیقت ګرځولې چې مبتدی به پېښه مخاطب منطقيانو مقصود دا او پېښه نور د مناقشو ته ذهن نه وتلی بیا به دې باندې اشکال لري چې زموږ د سره دا اومنله چې د انسان حقیقت څه دی حیوان ناطق نو دم سره اومنله لیکن تعریف خو جامع معنی وي د انسان ته تعریف او حقیقت بیانې په حیوان ناطق سره حیوان ناطق تعریف هم دی حقیقت هم دی نو تعریف کې خو تر او عکسي جامعیت او معنیت پکې او د انسان په تعریف کې چې کوم دی دغه نشته معنیت نشته معنی نه دخول غیر نتوتی پکې داخلي خارو پکې داخلي خارو خبرې کې وکنه توتی خبرې کې وکنه کوي کنه نو چې امي خبرې کې نه دا په دې کې چې کوم دی امي داخل شي تاسو ورته نو امي جواب دا دی چې ګوره د ناطق په معنا ځان کوي ناطق یو معنا دا اظهار ما فی الضمیر
بکلام او باشاره پېښ وبګنه اظهار ما فی ضمیر کول اپ کو کلام سره په خبرو سره په خلا یا په اشاره سره اظهار ما فی ضمیر په اشاره لکه چاړه نو د منطقانو بجبه کې چاړم چې کوم حیوان ناطق ده کې اظهار ما فی ضمیر خو کولی شي کنه او جوتی چې دی واستاده خبرو نقل کې دی اظهار ما فی ضمیر نشي کول نو دې ته خبرو نقل کوي کنه کله ته جوړوي چوری خوري نه دا خو نه وي چې طبيعت من خراب جوړ مې کی هغه تاسو چوری خوري بهشو ستا خبره باندې نقل کړي اظهار ما فی ضمیر هغه نشي کولای خبره بهشو دیم جواب دی چې دا ناطق معنی د منطقانو په نسبت باندې خبرې کول نه بلکې ادراک د کلیات دی ادراک د کلیات دی د جنس دی او ادراک د کلیات چې کوم نه خارولي شي کولای او دوتی نشي کولای لہذا ستا اعتراض چې کوم نه نو وردیږي او تعریف زمونږه معنی دی دخول لغیر دوی اعتراض کې وردی چې دا ستاسو تعریف جامع نه د خپل افراد لره لدينا دي ماشوم وته دی یو دی ماشوم هغه ناطق نه ی اخو ناطق نه ی نو هغه بیا څنګه حیوان ناطق ونه داغي یا مړ ته وته مړ کوم ناطق نه ی اخو بیا خبرې نه کوي نو داغي جواب دی د ماشوم په باره کې چې دلته د نطق نه مراد بالقوه او بالفعل دوانه برابر خبره کو بالفعل کو بالقوه دی وخت کې هدي چې کوم نه بالقوه دی لیکن نو بیا څه شي بالفعل بشي نو دې به شامل شو او مړ چې نه په اعتبار د معاله تر په معنی سره او چې کوم نه ناطق وکنه یو وخت یو خبرې کولې کنه بس دا چې کول دا حیوان ناطق به ثابت شي خبر باندې به شو بیا په دې باندې اعتراض راځي چې ته دا انسان تعریف دی حیوان ناطق دی حقیقت ته دا تعریف دی صادق راځي په فرشته باندې فرشته او حیوان دی ناطق خبرم کوي فرشته دا غي جواب دی چې اول خو دا د انسان تعریف چې چاکل دغه د یونان حکمالي او د یونان حکما د فرشته وجود نه مانی پېښ فرشته وجود نه مانی دویمه دا چې فرشته وجود هغه منیه دغه حکما د درس نه وایي نو هغه کې چې کم نه نو ته خوشته خو حیوانیت پکې نشته حیوانیت څه دوی چې نموي پکې پېښ غټېدلې پکې بوډا کېدلې پکې فرشتو کې نمو نه یې بوډا کېدل پکې نه یې هغه په یو حال باندې الله تعالی پیدا کړی اده وجنا د فرشتو ولې اعتراض نه شي کول بیا په اعتراض واري چې جنات دا جنات دا پکې داخل شي جنات خو غټيږي مو بوډاګان کیږي او نو څه کوم نه خبرې کنه حیوان نه ته دا تعریف دی پاغه باندې صادق شي دا غي جواب ده چې دا تعریف چې څا کړی دی یعنی د یونان حکما او د سره د پیریان وجود نه مانی مازالله د پیریان وجود نو ما به درس کې ور پیریان کیږي دا غي دا نه محسوسه یې ځکه موږ به خبرې کړو موږ یې منوخه لمونږه ماماګان دي ښا او موږ خیال او ادب هم کو که ما دا موصوف درې سره الحمدلله رسول چې قدیم وخواني پیریان الحمدلله دې درس کې نه ښا نشه غیر درس کې خاص کړ پېښ او تاسو سبقي مرګري تاسو لپاره مشالي على كل حال تاسو خبره پوهیږئ نو چې حکومت د پیریان وجود نه مانی د دې وجه چې کوم نه هغه دی ملحوظ د دې ساتلې او مثلا باندې پیښ وکړه امام رازي ملک المناظرین دلته یو بل اعتراض کړی دا اعتراض مضبوط دی منطقانو دا جواب نه جوړ شوی امام رازي چې وایي چې د انسان تعریف په حیوان ناطق سره غلط دی ځکه انسان په حقیقت کې نفس ناطقه ته وایي نفس ناطقه او روح ته وایي پیښ او دې د انسان مبتدا جوړ کړی موضوع او حیوان ناطق دې محمول جوړ کړی او محمول چې په کوم موضوع باندې ته ور حمل کینو دې په مس کې اتحاد ضروری اتحاد پکې څه ضروری نو موضوع چې د انسان څه داسې شي نفس ناطقه ته وي او بل طرف ته حیوان او نطق دا د بدن سره تعلق ساتي روح سره تعلق نه ساتي حیوان او بدن دا نطق دا سره تعلق ساتي د بدن سره نو حیوان ناطق د دې حمل په انسان نه دي صحیح په موضوع باندې ځکه انسان د روح لورځي او حیوان ناطق دا چې کوم دی بدن آلی لورځي پېښ نو د محمول د موضوع په مس کې اتحاد رانغی لہذا تعریف د انسان په حیوان ناطق سره غلط شي دا څه ویلي په دې درس باندې پېښ وکړه یو امراضي په یعنی اتحاد پکار د موضوع د محمول په مس کې ته موضوع او محمول په مس کې اتحاد نشته د موضوع نه مراد یو شی روح او د حیوان ناطق نه بل شي دا امام رئیس ویل خبره باندې پېښ خلاصه دا چې کو په دې مثال کې ته مناقشه کې چې انسان حقیقت حیوان ناطق نه منم نو تاسو جواز ته کولی شي خو چې موږ بداو وایي چې تنازلا بداو منو چې د طالبانو د پویدو لپاره د مخاطبینو د پویدو لپاره چې کوم نه د دې تعریف کړي نو بیا
دا د منطقيانو اصطلاح جوړه شوې ده ولا مناقشه فی الاصطلاح په اصطلاح کې مناقشه نه بیا به صحیح شو خبر او بیا څه شي ټیک بشي تاسو ور دیو جنا امام ابن سینا چې د فن امام دی غوي وی حقیقت دا دی چې انسان ذهن د افلاطون نوم په اخواتي شي او د یو څه متعلق ډیرم سوچ کی نو دا غشي حقیقت ته نشي رسیدي کو ډیرم زیات ذهني او ذهن بالفعل نو دا غشي زیات نه زیات اخص او خواص ته ورسي او حقیقت ته نه رسي دا غشي اصلي حقیقت باندې څوک عالم دی یو الله رب العزت عالم بل دا انسان د عجز دخله دا غشي حقیقت ته نشي رسیدي لکه دا به وایوس دا ګوري د کوم میټریال نه جوړ الارګي د کوم میټریال نه جوړ انسان حیران نه انسان نه نشي کېدای چې یو شي اصلي حقیقت ته ورسي خبره باندې